الله فرمای ذالک متاع الحیات الدنیا، ودا د دنیا شیزونه دي. والله عنده حسن المآب، او ایمات سره بهترین ټکانه یعنی آخرت بهترین زندگی د تاسو لپاره. انسان چې کله د الله تبارک و تعالی نه غافل شي په دې دنیا کې او د دنیا د نعمتونو ځان ته ودرې چې دا اصل او دا حقیقت دی، نو دا الله ته ناخوښه شیز دی. الله وی که دنیا کې خو ما نه مه غافله کېږه، دا دنیا هم ستا دپاره ده او د دنیا مثال د لفافې دی. کله دی چې سودا د دکاندار نو کنو د لفافه پکې اسې ورګی، کله دی چې د الله عبادات وکړه الله دې راضي کونو دا دنیا پکې اسې ده. اکثریت خلق منډې وی دی دنیا پسې، نه د دنیا هغه نعمتونه لاسته راځي او نه د الله خوشنودي راځي. خو چې کله دی د الله خوشنودي او خوشحالي حاصله کا نو بیا دواړه ستا دپاره دي. او اصل پدې کې دا وی حب الشهوات من النساء، خلق د خواهشاتو د پاره خزو پسې ګرځي، هغې نه خواهشات پوره کوي. پر روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما ترکت بعدی فتنه اضر علی الرجال من النساء، وی د انسانانو د پاره خلقو د پاره ټولو کې خطرناک فتنه چې د وی هغه د سړو د پاره هغه ښځې دي، چې زیات تر به خلق د دې د وجې نه په ګناهونو کې مبتلا کېږي. دا الله چې د سړي نیت غلط وي، خو که د انسان نیت د عفافیت وي، د پاک دامنۍ وي، د نکاح وي، نو دا بیا غلطه نه ده. ځکه په بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی نیک بیبی صالحه بیبی وی دا ډیر لوی نعمت دی په دې دنیا، ځکه چې خاوند په کور کې نه وي د خاوند د کور حفاظت کوي، او که چرته خاوند ورته څه خبره وکړي د هغې فرمان بردارئ، د هغه مال متا شیزونه پراته دي د هغې حفاظت کوي. نو هلته د دې ښځې ښه بیان شوی دی، نو دا د انسان د نیت پورې اعتبار دی. د دنیا د شیزونه مختصر دي، یو شیز کې هم همیشوالی نشته. که مونږ خپل آبا او اجداد وګورو چې کم مشران تیر شوي دي، د چا نومو پلانې خان، د چا نومو یره وي د هغه دومره ځمکې دي ما دومره اورېدلې دي. یو کس وی زمونږ دومره جیداد وی زما نیکه به چې ودرېده وی نظر به دې ختم شو د هغه جیداد به نه ختمېده، هغه به اوس چېرته دفني په یو ګوټ کې به پروت و، مکه جیداد باقي او سالم دی. نو د دنیا دا شیز همیشه نه دی، همیشه الله وی هغه ژوند دی چې کم ما دپاره دی او آخرت له تیارې ده. که مال متا دې جمع که فایده الله درکوي چې ته دا خرچ کې د الله په لار کې، او که د الله په لار کې دې خرج نه که نو الله وی تا نه بیا والم بل نه بیا ورکم. دا خو د وخت یو لوبی. دویم شیز عربو به دا اسونه ډېر زیات خوښ او اس خو اهل جهاد دی، د محبت چیز دی. مسومه هغه اسونو ته ویلی کېږي چې د هغې خپې څلور واړه چې کم مخکینی وروستی خپې او د هغې په تندي باندې به نښې لګېدلې وي، یا به تور و سپینې نښې به پرې لګېدلې وي، یا به سپین او تورې نښې به پرې لګېدلې وي. دا ټولو کې قیمتي او اعلی اسونه، نو د هغې ذکر په دې کې دلته الله تبارک و تعالی وکړو. فرمایي قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، ایا تاسو ته د دې نه بهتره ونښیم چې کم شیزونه مونږ سره دي، للذین اتقوا عند ربهم، چې کم خلق ویریده د الله نه د هغې دپاره څه شی دي، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، وی داسې باغات چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي، او دا د دنیا عرضي نه دي، ګورئ دا خالدین فیها همیشه به په دې کې پاتې کېږي. و ازواج مطهره، او یې پاکي بیبیانې. عربو به زیات تر خواهشات به کول د ښځو طرف، نو ازواج مطهره هغه ښځې چې کمې پاکي وي، بې عیبه وي، هغې کې څه عیبونه نه وي، د دنیا چې کم عیبونه په ښځو کې هغې نه پاک وي. او ټولو کې لویه خبره ورضوان من الله، دا لویه خبره ده. دنیا کې خلک سوالات کوي چې الله راضي شي رانه، الله تا نه سوال کوم چې الله دا ناراضي شو، نو دا ټوله دنیا ستا د آخرت کې د بادشاهي ده. نو الله به وایي چې زه تاسو نه راضي یم چې کله تاسو تقوا او پرهیزګاري اختیار کړه.
والله بصیر بالعباد. الله وی بندگانو دا موای ګوره چې زه درته نه ګورم، زه تاسو ته ګورم وقتن په وقتن چې څه شیزونه کوئ ما ته ښکاري. په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له یو کس راځي وی دا الله رسوله وی په آخرت کې به اولاد وي وی ځکه وی دا بچي خو زمونږ د سترګو یخوالی او د زړه دړکن دی. نو دا الله رسول ورته فرمایي چې یو سړی خواهش وکړي نو وی اولاد به ولا الله ورکي. وی چې کله د خواهش وکړو سکندونو کې په یو ساعت کې به وی حمل ټهراو شي ماشوم به پیدا شي خو ښکلی ماشوم به. بل صحابي ورته وی د الله رسوله وی زما خو اسونو سره ډیره زیات محبت ته. وی آیا په جنت کې به اسونه وي؟ وی ولې نشتا؟ وی په جنت کې به داسې اسونه وي چې د هغې به لاسونه وي وزرې شانتې به وي او کله چې ته وغواړې په هغې باندې به سور شي او مزل به پې وکړي ښه لرې پورې به لاړ شي. ابن مبارک رحمه الله دا یو روایت نقل کوي هغه فرمایي وي چې ما ته شفیع بن معنی ویلی دی وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی د جنت ښایستوالی عجیبه ښایستوالی دی. وی په هغې کې به خلک په اوښانو په اسونو باندې سفرې کوي او وی بعضې خلک به داسې وي چې هغې به په اسونو باندې وی دا هغه خلک چې کم اولیاء الله دي د الله نیکان بندگان دي وی دی چې کله په دې باندې سفر وکړي او وی دی په مخکې لاړ شي نو لاندیني خلک به وایي چې آیا دا څنګه چللی وي دا څوک خلک دي چې اوچت اوچت روان دي نو وی دی ته به آواز وکړی شي وی چې دا د الله نیکان خلک دا هغه خلک چې چاله الله مال ورکړی او دی مال په دنیا کې خرج کړی او وی تاسو کنجوسان وی او وی دا هغه خلک دي وی چې کم خلکو باندې الله خصوصي انعام دلته کړی دی دا نعمت ورکړی دی چې دی خلکو به جهادونه کول او تاسو به په خپل کورونو کې په آرام ناست وی. نو دا هغه نعمتونه چې کم د الله طرف نه وي. او بل یو خبره رضوان د الله خوشحالي په روایت کې راځي وی کله چې یو الله چې کله یو بنده سره مینه وکړي نو وی دا هغه خوشنودي ده چې بنده سره مینه کوي هغه خوشنودي څه شی ده؟ حدیث کې راځي اذا احب الله العبد نادى جبرائیل کله چې الله یو بنده سره مینه وکړي نو جبرائیل امین ته وایي ان الله يحب فلانا فاحبه وی زه د فلانی سره محبت کوم تم سره محبت شروع کا. نو دا د الله هغه رضوان دی خوشحالي ده په دنیا کې هم د نیکانو خلکو پړه کې د هغه محبت وي او په آخرت کې حدیث کې راځي وی کله جنتیانو ته نعمتونه ملو شي خو زیات نعمتونه ملو شي د هغې نه پس به الله تبارک وتعالی فرمایي وی نور نعمت درکم دی وی الله دین غټ نعمت بسی وی خویزه د نن راضی هم دینه پس په د نن خپه کېږم. نو د مصد انسانانو به یو عجیبه خوشحالي وي چې بس ته الله مونږ راضي شو الله مونږ نه خپه کېږي. ابا محترمو دا زندگی مختصر ده بعضې وخت کې ښځم غفلت کوي بعضې وخت کې سړی غفلت کوي. د یو نیک صالح سړي باره کې راتله دا بعضې وخت کې په انسان باندې حالت راځي دا یو امتحاني ډېر نیک صالح او مزدوري چرته نه وه نو ښځه ورته وایي چې یاره څه په کور یې بچي د لوږې مري وی لاړ شه مزدوري وکړه هغه به لاړو مزدوري به نه کېده خلک به لاړه مزدورۍ له دی بچا مزدورۍ له به ونه تله څو ورځې داسې وشو یو شپه ورته ښځه وایي که مزدوري دې نه کړې کور ته مه راځه دی لاړه مزدوري ملو نه شو یو ځنګل ته لاړه وی الله وی کېناستم وی هېڅ نشته الله وی تو خو ډېر رحم کوونکی ستا غوندې بدله څوک چاله نشي ورکولی زما په تا بروسه ده. د شپې پټ پټ کور ته راغه ناوخته ټایم کې راغو نو ښځه پې بیا راپاڅېدلې ده او ورته یې تایس نه دي راوړي او ورته وایي یاره چا سره مې مزدوري کړې ده نو وی خیر دی هغه راته وی سبا به دله دواړه پیسې په یو مخ درکم. بیا لاړه ورته وایي که پیسې دې رونړې مه راځه بیا لاړه خلک مزدورۍ لی بوتله دی بیا پاتې شه بیا ځنګل ته ځي په دویم ورځ بیا د یارې نو ښځه ورته وایي هسې دروغ وایي هسې خبرې کې مزدورۍ له نه وځي دا بعضې ښځې ډېرې بد اخلاقه وي او د دې وجې نه بیا خاوندان یا په خودکشو کې مبتلا وي. مخکې ردم داسې یو حادثه شوې وه یو زنانه خاوند ته وایي چې سره وړه بچي دې ناهر دي هغې ډېر زیات ټینشن کې که نو هغه تلو راتلو نه مزدوري وه نه د رزق څه معامله جوړېده چې چېرته نه رزق پیدا شي نو کور ته چې راغلی ځان ته یې پانسي اچولې ده
نو دا حالت راځي په انسان یو امتحاني خو نیک صالح بیبي هغه چې خاون کور ته راځي نو دی ورته ګوري نو خوشحالیږي نو الله په دې باندې اجر ورکوي. نو دی چې کله دا شوک خزه ورته بد اخلاقیو که په درې مرز دی لانړ ډایرک ځنګل ته لاړه وی الله وی بندوبست مې وکړي پتا مې باروسه ده نو سو ورسرهونه خزه ولې یو تیلی ورکړی و چې د 3 ورځو پیسې به دې راوړې د خاورونه ډکه کړې د کور ته تلې چې کله کور ته تلې ښځه ډېره زیاته خوشحاله وه وی هغه سړی خو راغلی وي هغه سپین ښکلې کپړې اچولې وي وی هغه راته وی چې خاوند ډېر زیات مه تنګوه او هغه سمه مزدوري پخه مزدوري کړې ده دا د 3 ورځو مزدوري واخله وی 50 دینار یې راکه ښځه وایي چې زه دینار کولوم کور کې خوشبویي راځي وی تا چا سره مزدوري کړې وه او ورته وایي وی دغه تیلی ستا ما راوړې وی د خاورې نه مې ډکه کړې وه ما 3 ورځې مزدوري نه ده کړې ما به الله له ځان ورکولو الله مزدوري نشته څه وکړم وی دې کې خاوره د هلته واړوه چې ښځه خاوره الټه کوي تیلی الټه کوي نو هغې کې داسې ملغلري چې په ټول کور کې روشنایي او خوشبویانې پیلاویږي نو هغه ورته وایي ما مزدوریانې نه دي کړي ته توبه وکړه استغفار وکړه په الله بروسه وکړه چې په الله بروسه کې الله انسان له داسې رزق ورکوي داسې لارې پې کولاوئ خو موږ د دنیا هغه لذاتو کې مبتلا یو بروسم اول په اسبابو وي بیا رب طرف ته ځو مخکې الله فرمایي الذین یقولون ربنا اننا آمنا ای الله وی مونږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ رب یې فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الله وی زمونږ ګناهونه معاف کړي د عذاب نم وساتې ته بخون کې ذاتې بیا په دې کې دا کم خلک دي الصابرین چې په تکلیف باندې صبر کوي والصادقین او هغه خلک چې رښتیا خبرې کوي والقانتین هغه خلک چې د الله فرمان بردار دي والمنفقین د الله په لار کې خرج کوونکي دي والمستغفرین بالاسحار او د سحر په وخت کې د سحرې په وخت کې دی الله نه غواړي استغفار کوي د نیکانو خلکو ذکر دلته کیږي چې کم اعمال خو وکړي بیا هم الله نه یریږي روایت کې راځي موسی علیه السلام یو ځل الله نه تپوس کوي الله وی چې تعالی نیک بنده راشي تا ته وی یا رب نو وی ته ورته څه نو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي وی زه ورته وایم چې موسی لبیک او چې بد سړی راشي ګناهګاره سړی راشي خطاکاره راشي بیا ورته څه چې هغه تا ته وی یا رب وی زه ورته 3 پیر آواز کوم لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی وی الله وی هغه نیک دی ستا عبادت کوي نیک بنده دی او دا ګنده ګناهګار بنده دی وی موسی وی چې کم نیک راغلی دی د هغه په خپله نیکۍ بروسه ده او چې کم دا ګناهګار راغلی وي د سره څه نشته وی د زما په ذات باندې بروسه ده وی ځکه 3 پیره درته زه وایم نو د الله رحم ډېر زیات عجیبه دی الله نه چې کله توبه وکاږي مسلم شریف کې روایت ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای و یو سړی چې کله ګناهګار نوی ګناه نه کوي نو وی الله ته د داسې خلکو ضرورت نشته چې صرف نیکی کوي نیکان خلک وي دا بندگان الله دې له پیدا کړي دي دنه به ګنام کیږي د ګناه نه پس ته به الله ته کینی چې الله ته مې معاف کړي استغفار وکړي نو الله دا بنده دې لپاره پیدا کړی دی حالان کې نیکۍ دپاره خو صرف فرشتې پیدا کړي دي هغې تشې نیکۍ کوي دا د انسان صفت دی چې دنه به ګناه کیږي خو مایوسه کیږي به نه خو په ګناه به زړه ورکېږي نه سهار راته یو کس خبره کوله ما ته وایي وی زموږ سره د افسر دی وی دې بچو ته وایي وی صرف ورته د جنت تذکرې کوم وی دی د الله نه نه یروم ډېر وی د الله رحمت ډېر زیات دی او خیر دی ما ورته بچی چې څه کوي بیا به توبه وکاږي نه دا چې دا په ګناه باندې به بچی زړه ورکې نه هغه ته به د جنت تذکره کې د جهنم تذکره به کې د الله نه به یره ورکې که د الله صفت د رحیمیت دی خو قهاریت جباریت هم دی بعضې وخت کې بنده دومره حده پورې وغورځېږي چې هغې پړه کې العیاذ بالله د الله د نوم عظمت بیا ختم شي چې هغه ته نه یرې کاغه پړه کې دا یره نوی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه دواړه قسمه روایت ثابت دي قرآن نه دواړه ثابت دي
چې الله رحیم هم دی خو الله به تا په ګناه رانیسي ګورې چې ته توبه ونه وکاږې او توبه چې کله انسان وکاږله التائب من الذنب کمن لا ذنب له دی داسې شو چې د سره د ګناه نه ده کړې او نیکان صلحا خلق په دنیا تیر شوي دي هغوی به نیکیم کوله خو په نیکۍ به بروسه نه وي هسې نه الله مې رونه نیسي محمد ابن سیرین رحمه الله د دوی یو خور حفصه ابن سیرین دا ډیره زیاته بزرګه وه ډیره لویه قارعه وه کله چې به ابن سیرین صاحب نه په قرات کې غلطي وشوه په تلفظ کې نو څوک به ولېږل وي زما دې خور نه تپوس وکړه چې دا قرات دا تلفظ څنګه دی هغه به لاړه تپوس به یې ترې وکړو نو د دې باره کې راځي وي چې دا حسن بصري رحمه الله نه هم دا لویه بزرګه ښځه وه د خپل زمانه دومره لوی بزرګه حسن بصري صاحب څومره لوی یادېږي د دې خاوند نه یو د دې خادم نه یو ځل چاته پوسو کو وشتاغه مالک څنګه ده ویره ډیره خده خو یې پته نشته څه ګناه ترې نه شوې ده وی ولې وی ټوله ورځ نیک اعمال هم کوي خو چې ماسخوتن په مصلو ودرېږي سهاره پورې الله ته جاړي نو د هغې په ذهن کې ده چې څه ګناه ترې شوې ده هغه الله ته شکرن جاړي چې الله زه خو کمزوری یم نو الله باندې بروسه پکار ده ګناه بار چا نه کیږي چا نه ګناه نه کیږي الله انسان له مختلف وختونو کې مختلف انعامات ورکوي کله ورته وایي ذوالحجې 10 ورځې چې راشي په دې به دې معاف کم کله ورته وایي د رمضان آخرنۍ عشره د رمضان دویمه عشره د رمضان پیلنۍ عشره کله ورته وایي دا د محرم خاص ورځ ده په دې به دې معاف کم کله ورته وایي دا پلانې ورځ د اختر شپه ده په دې به دې معاف کم نو هر وخت انسان له انعامات ورکوي چې بنده ته ماته ودرېږه دا دې څوک نه وي چې ډېر ګناهګار یم الله به مې نه بخي نه الله هر یو بنده بخي خو چې الله ته ودرېږي الله نه وغواړې الله ته سوال وکړي په دې کې والمستغفرین بالاسحار په دې کې علما وایي چې دا خاص وخت دی د سحرۍ وخت د مونځ نه لږ مخکې دې وخت کې الله روایت کې راځي وي الله دنیاوي اسمان ته خپل شان مطابق راښکته شي وایي ای بندګانو څوک شته چې ما نه وغواړي زه وله ورکم څوک شته چې توبه وکړي زه د هغو ګناهونه معاف کم داسې څوک بندګان شته وی دا هغه خاص وخت وي په دې خاص وخت کې الله تبارک وتعالی د بنده دعاګانې قبلوي نو چې څومره بد اعمال انسانو کې نو د الله د رحمت نه مایوسه کېدل نه دي پکار الله دې زموږ ستاسو ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې په موږ د خپل رحم دروازې کلو کړي